داسې د غنیمت موقع چې راغلی ده نو صحابه کرامو دا د خپل لاسه نه ده ورکړي. یو پیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار ته یو یتیم راغې او نبی علیه السلام ته وایي ای د الله رسوله زه خپل باغ ته دیوال کوم او په هغې کې د دې ګاونډي ونه راځي، نو تاسو دې ګاونډي ته ووایئ چې دغه ونه ماله راکړي نو زه به پې خپل دیوال دې باغ ته وکړمه، زما باغ به په امن کې شي. نو نبی علیه السلام په هغه ګاونډي پسې پیغام ولېږه. نو چې کله هغه ګاونډي راغې نو نبی علیه السلام ورته وایي چې دا ونه ماله راکړه او د دې په بدله کې به زه تاله په جنت کې د دې نه ښکلې مزیدار او ښایسته ونه درکړمه. نو هغه د ونې ورکولو نه انکار وکړو چې زه دا خپله ونه نه ورکوم. په دغه مجمع کې د صحابه کرامو نه یو صحابي دی حضرت ابو دحداح انصاري نامه ده. مجمع امام طبرانی معجم کبیر کې ذکر کوي، امام حیثمی مجمع الزوائد کې ذکر کوي، سلسله احادیث صحیحه البانیم ذکر کړي دي او مسلم شریف کې هم د دې لږه ټوکړه شته او د دې نه علاوه صحیح ابن حبان مسند احمد بن حنبل ټولو دا واقعه راغستې ده. په دغه مجمع کې یو صحابي دی حضرت ابو دحداح انصاري نامه ده. هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي که چېرته کې دغه ونه ما واغسته نو آیا دا سودا به زما دپاره ومي؟ دغه جنت کې دا کومه ونه چې تاسو دته وښودله نو دا جنت کې دا ونه به زما دپاره ومي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې او. حضرت ابو دحداح انصاري لاړو په هغه ګاونډي پسې او ورته وایي چې دغه ونه ماله راکړه. نو هغه ورته وایي چې ما خو دا ونه نبی علیه الصلاة والسلام له ور نه کړه نو تا له ولې درکړمه؟ تا له به یې څنګه درکړم؟ ما نبي علیه السلام له ور نه کړه. نو هغه ورته وایي ته د خپلې ونې قیمت ووایه او که نه یو سودا در سره کوم، زما باغ دی پکې زما کور دی او پکې 600 د کجورو ونې دي، نو که ستا خوښه دا یو ونه ماله راکړه او هغه باغ ټول سره د کور او سره د هغه ونو نه هغه ټول ستا شو. هغه سودا منظوره کړه، ونه یې واغسته. ابو دحداح انصاري په خوشحالۍ باندې د نبي علیه الصلاة والسلام دربار ته راغې او ورته وایي قربان یا رسول الله هغه ونه مې واغسته او تاسو ته مې درکړه، په جنت کې ماله ونه راکړه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي اوس زما سودا هم بدله شوې ده. کم من عسق رداح لابي الدحداح في الجنة. زه اوس په جنت کې یو ونه نه په جنت کې په سونو ونې ګورم چې ستا دپاره الله جل جلاله په جنت کې تیارې کړي دي. نبی علیه السلام خوشحاله شو. ابو دحداح انصاري چې دا خبره واورېده راغې باغ ته خپل بیبي ته وایي ویا ام الدحداح اخرجي من الحائط فاني قد بعته بنخلة في الجنة. ای د دحداح مورې د دې باغ نه راوځه، دا باغ ما خرڅ کړی دی او د دې په بدله کې ما په جنت کې ونې اغوستې دي. هغه ورته وایي فقالت ربح البيع، ډېره ښکلې بیعه دې کړې ده، د ګټې بیعه دې کړې ده، په جنت دې واغست. نو صحابه کرامو دې ته ونه کاته چې زما 600 د کجورو باغ دی، پکې زما کور دی او ما هغه پرېښودو یو ونه اخلمه په جنت کې. نو داسې موقع صحابه کرامو د خپل لاسه نه دي ورکړي. او نبی علیه الصلاة والسلام ته هم وګورئ چې نبی علیه السلام دا نه وایي چې جنت خو زما په تصرف کې نشته دی چې زه به تاله جنت درکړم. خو نه، نبی علیه السلام وایي چې کله تا زما تابعداري زما رضا دې خوښه کړه نو بیا زما رضا م ووره که نه. زما صحابي ستا دپاره جنت مې درکړی او په جنت کې مې څو ونې درکړي. کله چې ابو دحداح رضی الله عنه وفات شو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل زه د جنت څو ونې ګورم چې د ابو دحداح انصاري په جنازه باندې راښکته شوي دي او راژوندي شوي دي او هغې ته حاضرې شوي دي.